بیا زمونږ په دې علاقو کې یو مسله بله ده چې ما خپل زوی عاق هغه څه غلط کار وکړي یا پې قرضه وخېږي نو دې اخبار کې ورکړي چې ما خپل زوی عاق کړ دې نه پس د ده سره زما څه هېڅ لین دین نشته او ده سره چا لین دین وکړو نو زه به ذمهوار نه یم او دا عاقنامه دا په اخبار کې ورکړي بیا هغه ټوکړه ځان سره ایښي او بیا چې کله دا سړی مړ شي نو ورثه یې بیا سهار هغه اخبار ټوکړه راوباسي چې زما پلار دې حق کړی و حالانکې دله به شیشې نه میلاوېږي اسلام کې د دې هېڅ حیثیت نشته یو سړی مړ شو او د ده زامنو ته حصه میلاوېږي نو څنګه چې نور زامنو ته میلاوېږي هغه شانې به ده ته هم میلاوېږي عاقول دا په اسلام کې نشته او میراث داسې حکم دی چې دا هېڅوک هغه څوک محروم کولی نه شي نو دا عاقنامه د دې اسلام کې هېڅ حیثیت نشته چې زما زوی ما عاق کړی دی او هغه ته اوس مال نه میلاوي نو دا عاقول دنیاوي طور باندې به تا ته څه فایده میلاوه شي ته به د کیسونو نه بچ شي که قرضدار درپسې راغی چې ته به ورته اخبار وښایي چې بهی ما خو عاق کړی دی لیکن په اسلام کې چې کله یو سړی مړ شو څنګه چې نورو جاتکو ته میراث میلاوېږي دغه شانې به دوی ته هم میلاوېږي نو دا عاقول والا په دې کې نشته صرف دغه څلور کسان چې کوم ما ستاسو مخکې ووي دې نه علاوه نور ټولو ته به چې دی هغه مال میلاوېږي